هو الحي القيوم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد استغفر الله الذي لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دے الفاظ و حدیث سرا دی کتاب دریم باب کتاب العلم شروع شو. کتاب العلم علم مانا دا پوہیدل محسوسات او تصورات چی دی نو پاغے بانے پوہیدل او داغی مختلف مدارج دی مشاہدہ دا تجربہ دا بیا نظر او فکر دے دا ټول دا علم اغا مختلف مدارج دی. دلتی دا کتاب العلم دا احادیث و مطلب دا دین مخی چی کم باب ذکر شو آغی تا بیویلو کتاب دا الاعتصام بالقرآن والسنہ دا قرآن او دا سنت بانے عمل کول او دا غین چې مخکې کم باب ذکر شوی او هغه کتاب الایمان د ایمان مباحث باندې مشتمل باب. مونږ او تاسو مسلمانان یو نو زمونږ او تاسو د پاره د کامیابی معیار چې دی نو هغه ایمان دی او ایمان به الله زمونږ مضبوط یي چې هغه مونږ قرآن او حدیث باندې منګولې ولګو او قرآن او حدیث باز دکیگی دا علم پا بنیاد بانی نو پا دے وجہ دا درین باب کہ اغا احادیث جمع کری دی کتاب والا کم چھے دا علم پا فضیلت کی بیان دی. علم اغا صفت دے چی پا دے بانی انسان تا کلا و حسن ورد ملاوی گی عظمت و لوئی ورد ملاوی گی دا عادتونا و دا خویونا اغا مگلے کی او خیستکلے شی گی او انسان اغا دے ترسائی چی پاغی کی بغیر دا علم نا اغی ترسائی ممکن نہیں. دا انسان زړه چی دے نو اغا دا اللہ سرا دا جوڑولو او دا اللہ تعالی دا پاک نور سرا دا پاغی بانے دا رنا کولو ذہن و عقیدہ چی دا اغی دا عقیدہ اخیری حتی و معراج ترسول ورکی والا زړه دماغ دا دواړه د الله تعالی په تابعدارۍ باندې عادت کوي او په سړي کې دا خوی پیدا کوي چې هغه بیا په نیغه لار باندې رواني. نو دلته چې کوم احادیث د کتاب والا راجمع کړل او نن موږ وایو دی په دې بنیاد باندې راجمع کړل چې علم دوه قسمه دی. یو هغه علم دی چې په هغې باندې سړی د دنیا د امورو د چلولو طریقې زده کوي هغه هم علم دی او خپل فضیلت شته. مثلا زمینداره به څنګه کې دکان به څنګه چلے کور به څنګه جوړے دې ته وایي د دنیا علم د دنیوي امور علم. نو د هغې خپل اهمیت شته بغیر د هغې نه ګزاره نه کېږي به خامخا حاصلې. خو دلته چې کوم احادیث جمع کړي دي د دې نه مراد هغه علم دی چې هغه د دین امور زده کول دي د دین یعنی مونږ چې مسلمانان یو نو اسلام زمونږ نه یو ژوند غواړي
چې په هغې کې سړی د الله تعالی سره یو ځای شوی د الله تعالی سره تعلق برابري او هغه د الله تعالی سره تعلق جوړول بغیر د دین نه کیږي چې سړی د دین علم زده کړي چې د هغې په وجه باندې انسان جوړ شي او الله تعالی وپېژني او هغه عقیده خپله کړي چې د هغې په بنیاد باندې د الله او د الله د رسول مقام سړي ته معلوم شي. نو دا علم د قرآن او علم د دین چې دی نو دا په خپل منځ کې بیا دوه قسمه دی. یو هغه علم دی چې د هغې ته وایي مبادیات ورته وایي، یعنی هغه وسایل ورته وایي چې د هغې په ذریعه باندې سړی زده کړه کوي د دین، او یو ته وایي اصول یا مقاصد ورته وایي چې هغه بنیادی طور د دې علم مقصدي. وسایل او مبادی هغې ته وایي چې د هغې په ذریعه سړی قرآن پیژني. مثلا که تاسو فکر کړئ نو قرآن ترجمه موږ هله زده کوو چې په ناظرې پوهېږو، نو مقصد خو د ترجمې زده کول دي خو ناظره باندې ځان پوهه کوو. نو دا ناظره چې ده نو دا په څه یادېږي؟ دا په الف باتا یادېږي، دا په الف زبر آ یادېږي، په الف زیر ای یادېږي، دوه ټکي یو بل سره تړه په دې یادېږي. نو په زور زیر پیښ پیژندلو باندې به قرآن په ناظره سره یادوي. دغه شانې چې د قرآن ترجمه یادوي نو پهل ماضي پهل مضارع به پیژنې، درې حرفیز څلور حرفیز پنځه حرفیز ټکي به پیژنې، فاعل او اسم فاعل او فاعل او مفعول او ظرف او پهل ماضي پهل مضارع به پیژنې. دغه شانې د یو ټکي مختلف مصادر دي، مصدرونه دي او بیا مشتقات دي، هغه به پیژنې. نو چې هغه دې نه زده کړي نو بیا سړی د قرآن مجید یا د احادیثو ترجمه کولی نشي، که کوي نو غلطه به کوي. مثلا یو ځای کې راغی قال او بل ځای کې راغی یقول او بل ځای کې راغی قل او بل ځای کې وایي لا تقل. نو قاف لام خو یو ټکی دی، خو چې فعل ماضي ته جوړه کړي نو معنی یې شوه قال هغه وویل، چې فعل مضارع ته جوړه کړي یقولو هغه وس وایي، چې دا فعل مضارع او فعل ماضي ته لرې کړي وایي قل نو معنی یې شوه وس یې وایه، او چې لام ورسره ولګې لا تقل نو واړولې چې وی نه وی نه. نو د دې وجې نه دا علم زده کول دې ته مبادي او وسایل ورته وایي. نو دام د دین علم دی. په دې وجه مدرسو ته چې لاړ شي نو په مدرسو کې میزان الصرف او تمرین الصرف او میزان تمرین النحو او کتاب النحو او نحو امیر، دا کتابونه دې دپاره سړی وایي. د شعر و شاعرۍ کتابونه په مدرسو کې وایي. حال لاره شعر و شاعري چې دی نو دا ممدوح عمل نه دی، ګنده عمل دی. خو د دې باوجود په مدرسو کې د عربي دغه وایي دا شعر و شاعري وایي. ولې وایي؟ د دې دپاره وایي چې د دغه شعر و شاعرۍ دا ټکي په قرآن کې استعمال شوي دي، نو چې دغه الفاظ یاد نه کړي نو بیا قرآن باندې سړی پوهېږي نه. لکه قرآن کې یو ټکی دی چې الا اللمم، الا اللمم، نو د لمم ټکي ترجمه چې علما کوي نو بل ځای کې ورته مصداق نه میلاویږي. نو د دیوان الحماسه د یو پخواني جاهل عربي شاعر دی، د هغې یو شعر راوړي وایي علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزهق. نو هلته علم ټکی هغه استعمال کړی دی په خیال کې راتلو دپاره. نو الا لمم مطلب هغه ګناهونه چې هغه په خیال کې هسې تیر شي، کوي سړی نه په خیال کې تیر شي. نو اوس د علمت ټکی د هغه شعر و شاعرۍ دغه کتاب خامخا وایي په مدرسو کې. دې ته وایي مبادي یعنی وسایل د علم. او دویم مقاصد د علم دي چې هغه مقاصد د علم دا چې مونځ به څنګه کوو، زکات به څنګه ورکوو، په څه ټایمونو به مونځونه کوو، زکات به په څه ټایم ورکوو، حج به څنګه کوو، دې ته وایي مقاصد د علم. نو په علم دین باندې علم دین په دې وجه باندې دا احادیث د کتاب والا مشکات المصابیح والا راجمع کړل چې مونږ او تاسو ته د دې علم فضیلت بیان کړي. ماهیت یې راته نه بیانوي چې علم به څنګه کېدش راته نه وایي، علم به چا او چاته خیدام راته نه وایي، بس د علم فضیلت راته ښیي چې پیغمبر علیه السلام د علم فضیلت بیان کړی. بیا ماهیت او کیفیت یې د الله په خپله جوړوه، که په جومات کې وی، که په دیره کې وی، که په مدرسه کې وی، که د خوړ په ګټې وی، که په لار کې وی، چې په کوم ځای کې وی وایي، هغه بحث نه کوي، صرف فضیلت یې بیانوي. نو په دې ولني حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد حضرت عبدالله ابن عمر، یو عبدالله ابن عمر دی د عمر ابن خطاب زوی دی، یو دی عبدالله ابن عمر ابن العاص د ابن العاص زوی دی، عمر ابن عاص زوی دی. نو دلته عبدالله ابن عمر دی د عبدالله
عمرو ابن عاص ویلې رضی الله تعالی عنه. دواړه پلار او دوی مسلمان دي، نو په دې وجه په کتاب کې چې موږ عنه نه وایو بیا عنهما وایو، رضی الله عنهما، د دواړو نه دی الله خوشاله شي. قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بلغوا، تبلیغ وکي، ورسوي عني زمانہ، زچره تسویم دا نور خلکو ته ورسوي. بلغوا عني معنی څه شو؟ زما دا خبره نور خلکو ته ورسوي، زچ درته کم دعوت در کوم دا دعوت نور خلکو ته ورسوي. اولنې ټکی شو بلغوا، ورسوي نور خلکو ته. علامہ ابن حجر اسقلانی یو مشهور عالم دی، هغه خپل کتاب فتح الباری کې یو قول نقل کړي د امام رازی، وایي چې سړی علم کوي کنه نو اول العلم الانصات، د علم اولنې مرحله دا ده چې سړی به خاموش. ډاکټر یعقوب صاحب خبره ټیټه درټت بنه کوي، غلی به کښېني لکه زمونږ د کلیوالو په شانې، اوسه پورې اوده دي لا راپاڅېدلی نه دي، غلی به ناشي، خاموش به کښېني. چې رچمیر دغه چیرې چینجي پراته دي. نو د علم اولنۍ مرحله دا ده چې سړی به خاموش شي، کم چا استاد نه سبق وایي نو خاموش پسې وي. دویم دا ثم الانصات، بیا به چې یوازې خاموشي نه، بیا به غوږ کېږدي هغې ته، الاستماع، بیا به شي غوږ به کېږدي چې غوږ دې کېښودو، یعنې دا استاد په خبره به ځان پوهه کې، دا استاد وایي څه. درېیم مرحله بیا دا ده ثم الحفظ، بیا به څه کې، بیا به د هغې زده کولو خواري وکړي چې دا ټکی درته یاد شي، په دې معنا او په مفهوم ځان پوهه کړي، دې ته حفظ ورته وایي. څلورمه مسله مرتبه دا ده چې ثم العمل، بیا به په ځان له عمل شروع کړي. او پنځمه بیا دا ده چې ثم التبلیغ، بیا به نورو خلکو ته ورسوي. نو دا پنځه واړه د علم په زده کړه کې بېلې بېلې مرحلې دي: الانصات، الاستماع، الحفظ، العمل، التبلیغ. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخرنۍ مرتبه وایي، نو د لاندې پکې په خپله راغلل. یو سړی وایي چېرته پیر بابا له تللی او صاحب شاه په شانې چېرته مزدورو تنګ کړی او دعا یې کوله، ویل یا الله داسې ګاډی راکړې، پیر بابا داسې ګاډی راکړې چې وزیر اعظم مې پکې اغوستی. نو وزیر اعظم یې چې پکې اغوستی خدا به څه غټ شي. نو هغه داسې دعا کوله یا الله داسې نوسی راکړې چې د غنمو ډوډۍ یې په لاس کې. نو خواته مرید ولاړ وی لکه واده بچی دې شته، دامن دې شته، ویل نه، ویل ښځه دې شته، ویل نه. نو ویل اول ښځه وغواړه، بیا دامن وغواړه، بیا نوسي غواړه، بیا د غنمو ډوډۍ غواړه. هغه ویل پیر بابا مې دلته داسې راګیر کړی چې نوسی د غنمو د ډوډۍ سره راکوي، ښځه به هم راکوي او زوی به هم راکوي او هر څه به راکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخرنۍ ټکی ووایي چې بلغوا عني، زما خبره نورو خلکو ته ورسوئ، تبلیغ وکئ، یعنې د اولنۍ ټولې خبرې وکئ. نمبر 1 خاموش کېنئ، چې کله قرآن ویلی کېږي، حدیث ویلی کېږي، خاموش کېږي. دویم بیا د هغې نه وروسته غوږ ورته ږدئ. دریم بیا یادوئ. څلورم بیا پې عمل کوئ. ثم تبلیغ، بیا بل ته رسوئ. بلغوا عني، زما خبره نورو خلکو ته ورسوئ. ولو آیتن، اگر چې یو آیت ولې نه، یوه مسله ولې نه، که یوه مسله دې یاده کړه نو دا د کور خلکو ته، د کلي خلکو ته، د معاشرې خلکو ته ورسوه. ولو آیتن، اگر چې یو آیت ولې نه، بلغوا عني ولو آیتن، زما خبره خلکو ته ورسوئ اگر چې یو آیت هم ولې نه یاد کړی. دویم په دې حدیث کې دویم ټکی ذکر شو، وحدثوا عن بني اسرائیل، وحدثوا او بیانوي خلکو ته عن بني اسرائیل، د بني اسرائیلو قصې، ولا حرج، په دې کې ګناه نشته. یو طرف ته پرونی سبق کې منګي وي حضرت عمر د پیغمبر علیه السلام په مخ کې د تورات تلاوت کو، نو پیغمبر علیه السلام ورتقار شو، ابوبکر ورتقار شو. مطلب دا چې د بني اسرائیلو کتابونه به نه وایه د پیغمبر مخې ته د مسلمان. او دلته کې وایي چې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج، د بني اسرائیلو قصې کوي او په دې کې ګناه نشته. نو دې دواړو حدیثونو مطلب څه شو؟ علما لیکل کوي مطلب یې دا دی چې احکام د تورات به نه بیانوي، احکام به د قرآن بیانوي. پاتې شو قصې دي، د عبرت واقعات دي، د هغې یو بل ته د ژوند د تېرېدو حالات دي، نو هغه خلکو ته بیانوي. یا دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په اول وخت کې د هغې نه منه په دې بنیاد باندې شوه چې خلک قرآن بیل وپېژني
او اول قرآن پیژني نو وروسته به بیا چې کوم دی نو د بني اسرائیلو قصې یادوي نو چې د قرآن د نالیدو په دوران کې د پیغمبر د هدایتو په دوران کې تر تورات قصې کې بیا به خلکو باندې ګډې وډې شي نو اول ته پیغمبر منع کړی وه او چې کله دغه خطره ختمه شوه خلکو قرآن یې زده کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدثو عن بني اسرائیل حدثو بیان کوئ واوروي حدثو واوروي بیان کوي عن بني اسرائیل د بني اسرائیلو قصې خپلو ملګرو ته ولا حرج او په دې کې ګناه نشته درېمه د حدیث جمله چې د نو هغه دا ده چې من کذب علی چا چې په ما دروغ وتړل متعمدا قصدا فلیتبوأ پس دې د تیار کی ځان له مقعده یو ټکانا من النار د اورنا کم سړی چې په ما دروغ تړي دروغ ما یو خبره نه کړي او سړی وایي چې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي لکه عام طور باندې خلک ودرېږي تقریر کوي نو خبره تېره شي وایي پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې په کلندره کې یو سړی مړ شو نو داسې چل نو پیغمبر علیه السلام د کلندرې وال نه څه خبرو چلې کړو نو سړی ودرېږي نو بیا غلطېږي نو که په قصدن یې داسې وویل چې یاره اوس څه ووایم نو راشه قصدن په پیغمبر دروغ وتړه نو دا شی شو فلیتبوأ مقعده پس تیار دی کی دې ځان لم ټکانا من النار د اور البته د خبرو کولو په دوران کې سړی په غلطۍ کې چرته خبرې وکړي مثلا د قرآن آیت وی او خیال نه یو هغه وایي که دا مې حدیث ووایو یا حدیث وی او د قرآن آیت ووایي یا دا چې یوه خبره دا اورېدلي یو چرته په غلطۍ کې ته وویلی شي نو په هغې باندې به الله تعالی نه نیسي ځکه اوس متعمدا ټکی ولګېد نو من کذب کم سړی چې دروغ ووایي علی په ما باندې متعمدا ارادتا قصدا فلیتبوأ نو هغه دې تیار کړي ځان له مقعده ټکانا من النار د اور وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما د حضرت عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما روایت ده قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلغوا ورسوي عني زمانه ولو آیتا اگر چې یو آیت مولی نه یاد کړه وحدثوا او روي خپل ملګرو ته عن بني اسرائیل د بني اسرائیلو قصې ولا حرج او ګناه پکې نشته ومن كذب چا چې دروغ ویل علی په ما باندې متعمدا ارادتا فليتبوأ نجول لك مقعده ټکانه خپل من النار د اورنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك